انسان چې د کوم حالاتو نتیریږي په دې ټولو حالاتو کې دا انسان د الله سبحانه و تعالی د طرف نه په امتحان کې او دا د قران فیصله ده ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون. الله تعالی ارشاد فرمایي پتا سو باندې وزو ازمیختونه راولم امتحانات په پتا سو باندې زراولم کله په پتا سو باندې یاره راشي د دشمن یاره براشي د گاونډي یاره براشي زړه ته چې تاسو په کم سیز باندې خفګان رسیږي او د کم سیز نه تاسو یریږي دغه یاره په پتا سو باندې راشي او کله په پتا سو باندې لوګ راشي د روپۍ درک بدر سره نه لګي د خپل بچو د پاره کور د وړو د پاره هیڅ قص سیز بستاسو سره نه او کله به الله سبحانه و تعالی تاسو باندې امتحان راولي اموال بدر سره ختم شي مالونه بدر سره ختم شي جیدات بملاو شي کور بملاو شي باغونه بم ختم شي د سنه چې تاسو امید ساتي هغه سيزونه به هم ختم شي تاسو بلاس کې به اثبات نشي او کله به داسې وشي چې دا مال سکه جیدان سکه تاسو جانونه به هغه الله سبحانه و تعالی وا انسانان بس تاسو نه واخلي ستا خوږه مور بس تا نه واخلي ستا لور او ستا زوی ستا خز ستا اولاد اهل عیال بستانه واخلي رشتہ داران بستانه واخلي خو په دې ټولو کې د الله سبحانه و تعالی حکمت سره تا جنجوړی ستا امتحان اخلي سړی کامیاب هغه دی چې کله په دې حالاتو کې هغه د صبر لمن ونیسي د الله د قانون لمن ونیسي د پیغمبر د طریقې لمن ونیسي دا سړی کامیاب نو غرض د خبرې دا دی چې په هر یو آن کې او په هر یو لمحه کې انسان د یو امتحان نتیریږي او بیا دا امتحانات په انسان باندې په مختلف قسمه شکلونو باندې راځي کله لږ امتحان راځي کله ډېر امتحان راځي بیا د خلکو نظرم یو انسان طرف ته متوجي کله وای یره چې دا مصیبتونه جو راځي جو الی زی مندره ما په ما باندې راځي او دا انبار ازمایښونه په ما باندې راځي پلان کې څومره ګوره په مزو چرچو کې ژوند تیر او عقیده د انسان په بعضی سیس باندې خراب شي په موږ باندې د ګنیر حالات رااله د سواد حالات تو ګوره د باجوړ حالات تو ګوره مانسيري حالات تو ګوره دا حالات رااله بعضی وخت کې شیطان د انسان عقیده خراب کی یره بس پښتانه دی او کله په آسمانی آفتونه راځي او کله په زمینی آفتونه راځي کله په د یو طرف نه آفت راځي مصیبت راځي او کله په د بل طرف نه ازمیخ راځي حالان کې قانون د الله سبحانه و تعالی سره حضرت مصعب ابن سعد رضی الله تعالی عنہ خپل پلار نه روایت نقل کړي فرمایي و ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه دا الله رسول ای الناس اشد بلاء په دنیا کې په چا باندې ډیر زیات ازمیختونه او امتحانات راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کو فرمایا الانبیاء په انبیاء کرامو باندې د ټولو نه زیات ازمیختونه راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کو فرمایا ثم الامثل فالامثل بیا د انبیاء کرامو نه بعد چې د چا درجه ده په هغه باندې مصیبتونه ازمیختونه امتحانات ډیر راځي بیا د هغه نه بعد چې د چا درجه ده په هغه باندې امتحانونه ازمیختونه راځي او عجیب جمله رسول الله مبارک ارشاد کو فرمایله یبتل الرجل على حسب دینه انسان د خپل ایمان د ترقی او د پستی په اعتبار سره
هغه امتحان ته ور مخامخ کیږي. ان کان فی دینه صلبا، کچری دا انسان په خپل ایمان کې او په خپل دین کې مضبوط دی، اشتد بلاؤه، د امتحان به هم دقه سي سخت. او کچری دا انسان و ان کان فی دینه رقه، کچری دا انسان په خپل ایمان کې کمزور دی، ایمانی مضبوطیات نه دی رسیدلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا دته به د ایمان د کمزورۍ په قدر باندې په ازمیخ کې مبتلا کیږي او دته به مصیبت ور مخامخ کیږي. اوس ګوره دا څومره عجیبه قانون دی که په یو انسان باندې که په دنیا کې مصیبت راغی، ازمیخ پې راغی، امتحان پې راغی، سخته پې راله. بعضې ازمیختونه داسې شته چې د انسان د خپل کردار د وجې نه په هغه باندې هغه راځي، خو بعضې ازمیختونه داسې دي چې هغه د انسان چرته د ګناه د وجې نه په هغه باندې نه راځي. دې حدیث کې وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیرو ازمیختونو ځای څوک وګرځاو؟ انبیاء کرام. اوس ولې د انبیاء کرامو نه چرته کې نعوذ بالله ګناهونه کېده چې په هغې باندې ازمیختونه راتله؟ نه، ګناهونه ترې نه کېده، خو لیکن بعضې ازمیخت د دې دپاره چې الله سبحانه وتعالی د هغې د وجې نه د انسان درجات بلندوي. امام غزالی رحمت الله علیه څه عجیبه قصه لیکلې ده. حضرت موسی علیه السلام یو ورځ په یو ځای باندې تېرېده، نو وایي کتل یو کس دی، د هغه دا مخ بلکل وران شوی دی، د سینه یې شلېدلې ده او زخمی پروت دی. د الله تعالی نه تپوس وکړه، الله دا سړی خو ډېر زبرګ و، ډېر عبادت ګزار انسان و، دی ولې په دې دومره لوی مصیبت کې اخته دی؟ په ده باندې یو ځناور حمله کړې وه او دا خېټه یې ولې هم شلول وه، مخ یې ولې هم هغه خوږ کړی و، زخمی کړی و، نور هم وجود ډېر خراب. نو دی دومره په لوی ازمیخ کې ولې مبتلا دی؟ دا خو ډېر زبرګ سړی دی. الله تعالی ارشاد وفرمایه موسی دی بزرگ بېشکه دا بزرگ دی، لویه هستی ده، د زمانه یوه درجه غوښته، یو مقام یې غوښته، د ده دومره اعمال نه و چې د هغې عملونو د وجې نه دی هغې مرتبې ته رسېدلی. ما په یو ازمیخ راوسته، یو امتحان، د هغې د وجې نه د ده دا زړه ودردېد او د دغې دردېدلو او د ازمیخ د وجې نه ما د حق اوچتې مرتبې ته ورساو، کومه مرتبه چې ده غوښتل. اوس تاسو اندازه ولګوئ که چېرې په معاشره کې تاسو یو کس ووینئ او هغه په یو مصیبت کې گرفتار دی، نو یاد ساتئ په پټو سترګو د هغه متعلق دا فیصله مه کوئ چې دی الله تعالی راګیر کړی دی. نه، بلکې کېدای شي د دې انسان په دې ازمیخ کې الله سبحانه وتعالی درجه بلندوي، مقام ته رسوي، درجې ته رسوي. د انبیاء کرامو سلسله وګوره کنه، د حضرت آدم علیه السلام نه واخله د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې او بیا د حضور د صحابه پورې ټول زندگی د امتحاناتو نه پورې ډکه. د حضرت آدم علیه السلام پیدایش بره وشو، په جنت کې موجود، الله تعالی په امتحان راوسته، په دې ونې ته به ته نه نږدې کېږي. ونې ته نږدې شو، شیطان ورته قسمونه وخوړل، وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین. حضرت آدم علیه السلام نه خبره هېره شوې وه، هغه ونې ته ور نږدې شو چې ونه یې څنګه وخوړل، الله تعالی په امتحان راوسته، د جنت نه لاندې ځمکې ته راکوز. څومره وخت دی په ځمکه باندې هغه ګرځېده، هېڅ قسمه څه ملګری ورسره نشته دی. حضرت حوا علیه السلام هغه په جده کې د اسمان نه راکوزه شوله او آدم علیه السلام سریلنکا سراندیب کې جزیره کې راکوز. دا اوس عظیم امتحان و،
خسیوی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب موږ په ځان باندې زیاتې کړې لري، کچره ته موږ ته معافي ونه کی، زمونږ ګناهونه موږ ته معاف نه کړي، نو موږ بیا ډیر نقصان ومومو. هغه کار خپل ځان طرف ته متوجه کړ چې رب موږ زیاتې کړې، الله تعالی توبه قبول کړه او دوانه یو ځای کړو، ژوند تیرېده، نسل دې چې کوم دی نو د انسانیت خور. څومره لوی امتحان پرې راغی، الله طرف ته متوجه. راځه دا عظیم انبیاء کرام حضرت ابراهیم علیه السلام ته وګوره، په دنیا کې څومره لوی امتحان پرې راغی. سترګې په دې کور کې وغړولې چې پلار یې د بوتانو عبادت کاوه. د بوتانو عبادت څه کې بوتان جوړول، دومره عقیده خراب ده. دغه لوی امتحان په کور کې ورته موجود دی، پلار یې د کور نه شړي. د الله تعالی د طرف نه دومره لوی امتحان راغی، ازمیخ په دومره لوی راغی، وی زوی دې ذبح کړه، زوی دې قربان کړه. دې امتحان ته خدا سوچ وکړئ، الله درته حکم کوي چې زوی ذبح کړه، او هغه هم حقا زوی چې ډیر په لوی عمر کې شوی دی، ډیر په سوالونو او زارو باندې شوی دی. دغه امتحان بیا تیر شو، وای دا زامن دی د اهل عیال دی په شا او بایبان کې پرېده. دې امتحان ته وګوره کنه. دغه امتحان بیا سکه د وخت باچا را لګي او حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ولي، ولیکن د حضرت ابراهیم علیه السلام په جبه باندې د توحید نعره ده، د الله د وحدانیت نعره ده. سوې چې دا ټول سيزونه چې په ما باندې راغلي دي دا د الله سبحانه و تعالی طرف نه امتحان. کدی امتحان کې کامیاب شوم زما بیړه پار ده، الله تعالی په هغه امتحاناتو کې ټولو کې کامیاب. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. فاعلى نمبر سره حضرت ابراهيم عليه السلام کامیاب. حضرت ایوب علیہ السلام ته ګوره، ایوب علیہ السلام باندې دومره لوی امتحان راغی. نن په بنیر کې تاسو ګورئ د خلکو کورونه وړي دي، دغه اوبو سیلاب، بچي ولا وړي دي، د کور زنانه ورله وړي دي، هغه څه جمع پونجي چې واو سې جمع کړي او ټول ولا ختم کړي. و یاد ساته دا د الله تعالی د طرف نه امتحان. دا امتحان یوازې په بنیر باندې نه راځي، دا په سوات راغی، دا په باجوړ راغی، دا مخکې او تاریخ ته مخکې نه بم راغلی او آینده به هم راځي. ولیکن په دې ټول حالاتو کې به الله سبحانه و تعالی زمونږه هغه څه اخلي، ازمیخ به اخلي چې دا ما طرف ته متوجه کیږي کنه. د خلینو څه د کفر الفاظ راوځي. حضرت ایوب علیہ السلام مال والا، جیداد والا، بچو والا، اهل و عیال والا، ډیر بهترین زندگی تیری. شیطان الله تعالی ته وی استاد بنده ایوب دا چې دا بهترین زندگی تیری او ستا عبادت کوي نو دا اس نه کوي، دی په مزو چرچو کې دی زکه دا چل. الله تعالی ورته وی نه دا زما خاص بنده دی، کله دنه زدا ټول ار سره واخلم نو بیا دم د زما عبادت دی. الله تعالی تی هغه ټول ار سره واغست. مفسرین لیکي په حضرت ایوب علیه السلام باندې بیماری رااله. بعضو روایتو کې راځي چې نه کاله بیماری وکړه، بعضو روایتو کې راځي ولس کاله او بعضو کې اتلس کاله بیماری وکړه. دومره لوی بیماری او دومره لوی بیماری وکړه او دومره په سخت باندې بیماری برداشت کړه چې الله تعالی ته ټول اهل و عیال واغست. چې کم کور کې اوسېده هغه کور پر پریوته، د دې چې څومره بچیو څومره اهل و عیال هغه ټول وفات شو. بیا هم حضرت ایوب علیه السلام د الله تعالی عبادت پرې نه خوده. صرف یو خزه د حضرت ایوب علیه السلام پاتې شو، رحمت بیبي، هغه به خدمت کا.
او په دغه ټیم کې هم ایوب علیه السلام د خپل نه سو باسي چې الله تعالی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ما ته تکلیف را ورسید ربا ولیکن ته ارحم الراحمین ته ډیر رحم کوونکی ذات. اوس دې آیت ته تاسو وګورئ یو طرف ته خپل تکلیف الله تعالی ته مخې ته کوي چې رب ما ته ډیر تکلیف را ورسید او بل طرف ته د الله تعالی نه د نا امیدۍ اظهار نه کوي سوي وانت ارحم الراحمین. الله تعالی ته د ټولو نه لوی رحم کوونکی ذات دی. الله تعالی چې سب بیا بیللی وو هغه ټول سیدونه ورته الله سبحانه و تعالی را واپس بچی اهل و عیال سو نو دا امتحانات په دنیا کې په انسان باندې راځي. انبیاء کرام څومره لوی خلق ته څومره عظیم شخصیت زکریا علیه السلام په دې سر باندې ارکی خودل شو او د شي دوه ټوټې شوې دومره لوی امتحان. او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څومره امتحانات راغلي په دنیا کې ژوند تیری. اولنې امتحان پیدا راغی پیدا شوی نه دی اولا د پلار چې کم دینو فوتګي وشول او پلار وفات شو دا امتحان. د شپږو کالو په عمر کې دی مور وفات شول دا امتحان راغی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کور والا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي مبارکه ده د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې وفات شو. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو لوریانې حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې وفات شو. درې زامن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په ژوند رسول الله مبارک کې وفات شو. حضرت ابراهیم علیه السلام د پیغمبر علیه السلام زوی دی معصوم دی. پیغمبر علیه السلام مو سره ډیره مینه کول. په موقع باندې رسول الله مبارک مسجد ته لاړ سوال جواب پسې راغی کور ته راشه چې کور ته راغی ابراهیم اخیری سرګی پیغمبر علیه السلام په غیږ کې راونی او د پیغمبر علیه السلام د سترګو مبارکونه اوښ کېتلې دا الفاظ به وي ان العين تدمع وان القلب يحزن وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. سترګونه می اوښ کیږي زړه می خفه ده ابراهیم استا په فراق باندې ډیر غمجن استا په فراق باندې ډیر غمجن. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ هغه ولال رسول الله مبارک ته ګوري د الله رسول ته خو پیغمبر او استاد سترګونه اوښ کیږي. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي دا زما د اختیار خبره نه ده. نو دومره امتحانات پر علی څومره مهنت وکړو کوشش وکړو د هغه باوجود عقبه ابن ابي معيط اگر ازید رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د پاسه ته اوخ لريږي اندازه ولګو د امتحانات پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سي امتحانات په صحابه کرامو باندې راغله دا یو سلسله خطولو یو کار کړی دی د صبر لمنې په مضبوطیا سره نیولې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد او فرمایي د ترمذی شریف روایت لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه على نفسه وماله وولده حتى يلقى الله. همیشه دا بلاګان او مصیبتونه امتحانات او ازمیښتونه د انسان سره د مؤمن سړي سره هم او د مؤمن خزي سره هم د کله امتحان ورکول کیږي په سبا باندې علی نفسه د په جان باندې د ته په خپل باندې یو بیماری راشي و ماله او کله نا کله په د باندې ازمیخ راشي د مال د وجنه مال جمع کړي او هغه ټول مال سیلاب راشي او غولوي زلزلہ پی راشي او زلزلہ هر سره ختم کی وولده او کله نا کله د بچو د وجنه دی په امتحان کې شي کله بچي وفات شي مینا او محبت کې एकदम ہے د خبرم نه سوچ او فکر هم نه د الله تعالی بچي ځانته وګور
یا دا امتحان د بچو راشي تربیت ولونه کی بچي ژوندې د خدای د هغه د وجه نزور لیکي دی وجه دا بچي مې اړوین څو کمره به حتى يلقى الله عز وجل تر دې پورې چې دا انسان د الله تعالی سره ملاقات وکي او میلاو شي په دې پسې چې رسول الله مبارک کوم خبره کوي غډې عجیبه ده چې دا دومره مصیبتونه دی وګټي او دې کله وفات شي او د الله تعالی سره میلاو شي د الله تعالی سره په داسې حالت کې میلاو شي چې د په وجود باندې معمولی غلطي هم نه پاتې شي ټول الله سبحانه و تعالی ورته بخښي یعنی د امتحان د وجنه الله تعالی د ټول خطا غانی او هغه ګناهونه هغه معاف کړي د الله تعالی سره د داسې میلاو شي یو حدیث مبارک کې راځي په دنیا کې یو کس به تاسو ګورئ چې په هغه باندې قسمه ازمیختونه او تکلیفونه راغلي دي خلق خو هغه ته وای دی الله تعالی په خپل گرفت کې هغه ایثار کړی دی په عذاب کې رانی ولې دی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د په دې ازمیختونو باندې صبر وکي د پزمکه باندې ګرځي او د په جسم باندې یو ګناه هم باقی نه وي پاتې شي اوس دا خو هغه ازمیخت دی چې مونږ او تاسو ولیدل اوس به مونږ ته څنګه پته لګي چې یاره دا عذاب او که دا ازمیخت د ټولو نه لویه خبره دا ده یو انسان ته به څنګه د دې خبرې اندازه کیږي چې یاره دا کم آفت راغلی و دا ازمیختو امتحانو په ما باندې که دا د الله تعالی د طرف نه عذاب و دا ازمیخت د وجې نه خو د انسان درجات بلندېږي خو که چېرې عذاب و نو دا خو انسان د الله تعالی په گرفت کې راشي نو ما ته به څنګه اندازه کیږي تاسو دا ریسنټلی واقع ځان ته مخې ته کوي په بونیر باندې آفت راغی د اسمان نه اوس به څوک وایي چې دا عذاب و که دا آفت نو کوم خلک چې وفات شو د هغې لپاره خو په شریعت کې قانون موجود دی چې په اوبو کې څوک لاړ او دی لاهو شو نو دا شهید دی د قانون د شریعت قانون دا دی کوم چې وفات شو دا خو شهدا شو خو ما او تا چې ژوندي نو آیا زمونږ دپاره داسې شی دی زما او ستا دپاره بزرګان یو عجیبه خبره ارشاد فرمایي که چېرې په یو ځای باندې یو آفت راغی او د هغې آفت نه بعد چې کوم باقي مانده خلک دي د هغې الله تعالی طرف ته توجه پیدا شوه د هغه آفت نه دیو عبرت حاصل که نیک کردار او نیک صورت شو نو ته پوهه شه چې دا د الله تعالی د طرف نه ازمیخت او که چېرې دا انسان درست نشو د پلار لاړ د زوی لاړ د بچی لاړ د مال او جیداد متا ټول لاهو شو او د دې نه بعد بیا هم د سم نشو نو ته پوهه شه چې دا ګورې په ما باندې عذاب راغلی و اوس ما او تاسو چوکو مونږ سم شو که نه په هغه کلي کې چې کوم خلک موجود دی الله دې معافي وکړي د خلکو د کورونو نه لرګي تللی دي صندوقونه تللی دي قیمتي سامان تللی دی بعضې افراد داسې هم موجود دي اقه لرګي رانیسي چې مالک یې پسې ورشي لکه ظالمه دا خو زما لرګی دی وایي نه دا خو ما په اوبو کې رانیولی نو ته ما ته ووایه زه سم شوم او که نه دا پښتون سم شو او که نه دی لا تر اوسه په ځان باندې نه دی پوهه دته چې د روپۍ پیدا هم میلاویږي ډېر په معذرت سره زه هم ستاسو په شان یو پښتون یم ستاسو د دې کلي یو کس یم دا غلطۍ لول په ما کې موجود دی او بیا په تاسو او بیا په هر پښتون کې موجود چې زه د دومره نږدې نه سم نشم چې هغه مصیبت زده دی هغه په خفګان کې دی هغه په مصیبت کې دی د هغه بچي تللی دي د هغه ښځه تللی ده د هغه د کور 40 کسان لاو شو دي او ته د هغه په شي باندې حمله کې او بیا وی چې دا خو ما په اوبو کې رانیولې ستاسو د دې غم نه پیدا کېږي اوس تاسو ما ته ووایئ دا به بیا زما استاد لپاره امتحاني که دا به عذابي دا به بیا عذاب ګرځي
دا مونږ پرون په ځای کې دا مولانا صاحب یو زنانه رااله او هغه مونږ ته وی سوالي وکړه ویزه د بونیر نه راغلی ما او زما سره مدد وکړه استادو اندازه ولګوي چې په بونیر کې ستا کور لاړ شي لا وشي بچی دی لاړ شي ته به ګرځې په واړی کې بچاندرا غونډه واړی کې بخیرات را غونډه کستا څه د بچو غمي مولانا سے وته غسام شو دته دروغ به دې مصیبت کې بدی کې او ته چې کوم دینو دلته کې سوال غواړي تاسو بونیر کې کور پرې خو درو تر غلي دلته کې چنده غواړي د دین لوی خبره ده خلکو دکانداري کول او کړې بدینون باندې هر سړی چې کوم دینو اغا راوته دی وې زه خدمتګاری ما که څوک مدد کول غواړي نو ما ته راولېږي هیڅ قسمه څه پته نه لګي چې دا روپۍ او دا چنده دا په کوم طرف باندې روانه د هغې نه لویه د کمزورۍ خبره ده چې په کار خدا وا چې حکومت د دې دپاره لږ سټینډ اخیستی وی په دې معاملاتو کې لږ سنجیده شوی وی ټول چې هلته کې څومره خدمتونه روان دي د دقه سیلاب زدګانو سره نو هغه ستاسو د عوامو په چنده باندې روان دا څومره د افسوس مقام دی د دې ټولو خبرو مقصد دا دی چې بعضې وخت کې به انسان باندې مصیبت راځي آفت راځي خدای به دا نه وایي چې یاره بس زیمه او مختلف قسمه حالات راځي نه بلکې دا حالت د دې دپاره راغلی دی چې ته الله سبحانه وتعالی طرف ته متوجه شي دا نن په هغه باندې راغلی دی خدای مکه سبا په هر ځای کې دا راتلی شي نن ته د هغې دپاره د خیر جذبه ولره د خیر جذبه څه ده د خیر جذبه دا ده چې دغه زموږ وروڼه هغه په مصیبت کې دي په ازمیخ کې دي د کور ټول څیزونه لرې شوي دي بایدلي دي ختم شوي دي د سر دپاره سوری نشته دی د وجود دپاره کپړۍ نشته دی نن زما سره شته ستا سره شته د خپل وس مطابق به د هغې سره مدد کو امداد کو چې څومره زموږ سره کېدی شي دویم عبرت به دا حاصلو چې ګوره یاد ساته تاسو ته یو مثال زه صرف درکم تاسو اندازه ولګوئ دا فیسبوک تاسو ټول ګورئ دا نوجوانانی ګورئ تاسو تر اوسه پورې یو د پنجاب او یو د بل ملک سړی لیدلی دی چې هغه په عالم پسې په مدرسه او جومات پسې رتبت ویري ما ته وښایه لیدلی دا دقه پښتون دی دقه د معاشرې زما د خیبر پښتونخوا جوان دی چې هغه څه چل گئی هغه دا موبایل لاسته کړی دی که عالم اینی د هغه نه سر کټ کوي او په خنزیر پسې لګی که مدرسه اینی او معمولي غونته کې خبره د هغه مخې ته ورځي نو هغه اوچالوی هغه چې څومره هغه کېدی شي د هغه نه په هغې باندې پروپیګنډه کوي اجتماعي دا څیزونه دا که موجود دي رونو نو دا ګورئ په پښتنو کې موجود دي زما دغه پلار زما دغه مشر د کور دا سربرا د دې ګریوان نه رانیسي چې ته په کومه معاشره کې ژوند کوې ستا کردار دا دی چې ته د یو عالم بېعزتي وکړه ته د قرآن او د حدیث ته د هغې د وارث بېعزتي وکړه ته د مسجد او مدرسې بېعزتي وکړه ته د دې لپاره راغلی د هغه کردار به صفري خو د هغه جبه او د هغه قلم به دومره اوږه دي چې هغه به د جومات نه هغه راتاوی د عالم د قرآن د ویونکي د قرآن د خدمت کوونکي نه د تبلیغي نه د هر یو نیک انسان نه به چې کوم دی نو هغه قلم را چاپېری افسوس دی په دې خبرو باندې که چېرې مونږ د دې کارونو نه منع نه شو نو حقیقت دا دی چې بیا به ګورئ د الله سبحانه وتعالی د غضب سترګې مخامخ او که چېرې خپل کردار خپل اطوار خپل طریقه مونږ د خپلو مشرانو پښتنو مونږ د خپلو مشرانو اکابرو اسلافو په طریقه باندې تېره کړه یقینا کم مدد چې زمونږ د مشرانو سره شوی و حق مدد به زمونږ سره کیږي الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق را